د صوبې په معدنیاتو باندې دومره لاړ دمن 18 ترمیم کې د صوبې ته خپل خودمختاري ورکړل شوې وه او 2-3 ورځې مخکې چې کوم بیل پاس شو په غټه سطحه باندې دې باندې MPS MNS چې کوم دی نو د دې مشر لالا د طرف نه پخه جوخ دسخات وشو. اوس به چې د خیبر پښتونخوا څومره معدنیات دي نو دا به وفاق به خاص کر د GHQ سره ورسوي واک اختیار به د هغوی سره ورسوي که هر قسمه معدنیات وي که هغه اوبه وي که لرګی وي که کمر وي که زراعت وي که هر قسمه شی وي یا مثلا آثار قدیمه خو دوی د مخکې نه اخیستې وه دا هر شي د دوی لاسته وسلاړ. اوس چې په دې پښتونخوا کې چې څومره څه پیدا کېږي او په معدنیاتو باندې څوک لانجه کوي یا خاص کر مولانا خانزیب صاحب ورپسې مشر منظور احمد پشتین صاحب اوس د دې متعلق چې تاسو څومره څه جوړ کړي یا څومره قسم سوچ فکر دی هغې له دې خلکو له دې تعویض جوړ کړي دې خلکو له دې غاړې ته وسوارتوي. اوس هېڅ قسمه د دې پښتنو هغه حیثیت په دې وطن پاتې نه شو. اول جهیز و او اوس د معدنیات لاړله خیره سه او که ته چېرته وایې چې یاره معدنیات دې ما ته میلاو شي نو د یارانو طرف نه به ویله کېږي چې په دې باندې موږ ته مشر علي امین ګنډاپور صاحب د طرفه لوی او ښکلی دستخط پروت دی.